الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درش البشار صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد كما صلى. دوستان عزیزان، الله جل شانه انسان ته چې څومره نعمتونه ورکړي دي ټول قیمتي دي. د الله پاک د طرف نه څومره نعمتونه چې میلاو دي دا ټول نعمتونه ډېر د قیمت والا دي. د الله جل شانه نعمتونه خواکه په انسان باندې ظاهري دي یا باطني دي، دا ټول د الله نعمتونه دي. واسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنه. الله وایي ما په تاسو باندې خپل ظاهري او باطني پټ او ښکاره نعمتونه تمام کړل. تاسو له خپل ظاهري نعمتونه هم درکړل چې هغه تاسو ته په نظر باندې راځي. عام طور روزمره زندگی تاسو تیروئ، پای کې خوراک کوئ، اسکاک کوئ، نعمتونه استعمالوئ. بچے په نظر راځي د الله نعمت دی، بیبي په نظر راځي دا هم د الله نعمت شو. کور په نظر باندې راځي ظاهري نعمت دی، مال ظاهري نعمت دی. نو څومره چې د الله ظاهري نعمتونه دي دا یې په تاسو باندې تمام کړل، څومره چې د الله جل شانه باطني نعمتونه دي پټ نعمتونه دي دا یې په تاسو باندې تمام کړل. پټ نعمت دې ته وایي چې الله انسان ته د هدایت رڼا نصیب کړي، دا د الله نعمت دی. پټ الله انسان ته هدایت ورکړي د سمې لار، د نیکۍ، د منځ او درس، د قرآن د تلاوت. نو الله فرمایي وفي انفسکم افلا تبصرون، چې ای انسانانو تاسو په خپل ذات کې نه ګورئ چې تاسو په ذات کې څومره نعمتونه تاسو له ما درکړي. بله ورځ ما ته یو بابا وویل چې زما په غاښونو باندې درد دی. نو ما تاسو کومه بابا عمر دې څومره دی ستاسو؟ نو ما ته وی چې عمر خو زما تقریبا 100 کاله دی پوښه. نو هغه ته وایي په دې 100 کاله تا په دې غاښونو باندې پټنونو غنم، پټنونو میوې، پټنونو باندې جوار، پټنونو باندې غوزان او بادام او پټنونو باندې چاول او پټنونو باندې میوه‌جات دا دې په میده کړل. نو مای بابا د میده کړ قانون دا دی چې کله هم د ژرندې د پل یو کال وشي نو هغه بدلی بیا یا ژرندواله وایي لکه دا د دې ژرندې د پل یو کال وشو دا اوس دانه نشي میده کولی. نو مای تاسو 100 کاله پټنونو غنم، پټنونو خوراکونه دې په میده کړل، نور دې څه غواړئ؟ د الله نعمت نه دی. یو نعمت عزیزان قسم دی د الله جل شانه دومره قیمتي دی چې د هغې په الفاظو کې د هغې وضاحت او بیان نشي کېدی. په لاهور کې ما سبق وی نو هلته یو زموږ سره نږدې یو سړی و، هغه بیمار شو. دا زموږ د مخې یعنې واقعه چې کله بیمار شو نو هغه بچو امریکې ته ویوړو، پړپوس یې خراب شوی. اوس دا پړپوس څومره یعنې عام سیز دی چې کله مونږ تاسو څاروی ذبح کړو دا سیز مونږ ګزارو اکثر، او که فرض کا په قیمت باندې میلاویږي نو ډېر کم قیمت باندې میلاویږي د څاروي تمام پړپوس. دا پړپوس دا هغه خراب شوی نو چې کله امریکې ته علاج ته ویوړو نو هغې ورته ووایي چې یو خو خبر دا ده چې ستا 102 نمبر دی، 101 کسان ستا نه مخکې دي، او بیا دویمه خبر دا ده چې که په دې 102 کسانو کې داسې ملک کې او
هغه ورته ډونیشن وایي چې یعنی کله داسې یو سړی مړ شي او هغه ویني چې زما اندام به بل سړي ته تاسو عطیه کوي لګولی شئ زما د اکسیډنټ په وخت کې یو خدا ده چې که ته داسې یو سړی راغی چې د هغه اکسیډنټ شوی نو د هغه نه به مونږ پړپوس لرې کوو. بیا دویمه خبره دا ده چې که چېرې د هغه د وینې هغه نمبر ستا د وینې سره برابر و یو شرط. دویم شرط دا چې د هغه پړپوس ستا د پړپوس سره برابر و. دریم شرط او بیا که چېرې اکسیډنټ وشو نو مونږ به دغه پړپوس د 101 کسانو باندې ګرځو. که د هغې کې د چا سره برابر شو هغې ته به یې لګو که نه ډایرکټ تا له به راځي. خو ته به مهرباني وکړې 2 کروړه روپۍ به مخکې نه داخلي وي. 100 کروړه روپۍ 2 کروړه روپۍ څومره د الله لوی نعمت دی. قسم دی د الله جل شانه یو نعمت د دې دومره قیمت ته چې قسم دی هغه په الفاظو کې نشي بیانېدی. داسې وخت د الله څومره لوی قیمت یعنی نعمت دی د الله پاک وخت زندگی. دیو جن ما دا نن تاسو ته کوم بیان کوم نو دا پدې کوم چې وخت په کرکټونو کې او په دې سيزونو کې مزه کوي. سویم اورس د پورا پاکستان په یو منډه دی. پاکستان میچ وګټو پاکستان ټول قوم لګیا دی ګډیږي نو وخت عزیزانو مزه کوي. زندگی د الله جل شانه لوی نعمت ته او دې مثال زمو پښتانه په وایي چې د زندګۍ مثال د دې مثال د واورې د ګټ دی. کله چې یو واورې یو ګټ د واورې یو لوښی وي یعنې د واورې نو که چېرې فرض کړه د هغې نه فایده واخیستی شي خو هغه به قیمتي شي او که چېرې د واورې دا کمر او دا ګټ دا داسې پروت وي نو هم دغه رنګې په هغه ځای باندې دا به ولي شي ختم به شي نو د هغه به هېڅ په کار رانه شي د چا. نو د دې نه فایده واخلئ عزیزانو او دا ډېره غوره ده که یو انسان د خپل ژوند نه فایده واخلي. دیو جن ما تاسو ته حدیث ویلی چې نبی اسلام مبارک فرمایي نعمتان مغبون فیها کثیر من الناس چې 2 نعمتونه داسې دي چې په هغې کې اکثر انسانان په دوکه کې پراته دي او اکثر انسانان کثیر من الناس اکثر انسانان په دغه 2 نعمتونو کې نبی اسلام فرمایي په غفلت کې پراته دي په دوکه کې پراته دي. دغه 2 نعمتونو ته نعمتونه نه وایي. یو څه شی دی الصحه والفراغ. یو د انسان صحت ته بیماری نشته ستا وجود برابر دی دا د الله لوی نعمت دی. زمونږ پښتانه وایي که نه وایي چې روغ وجود دا بادشاهي ده. روغ وجود څه شی دی بادشاهي ده. مونږ چې واړه وو نو مونږ به کله کله چې دغې په اختر کې داسې یو څیز باندې وغوښتو نو مونږ ته به خپل مور پلار وایي چې روغ وجود بادشاهي ده. نو مونږ په دې نه پوهېږو یعنې روغ وجود څه شی دی اختر دی. واقعي چې روغ وجود د الله جل شانه د طرف نه چې کله انسان ته میلاو شي نارینه ته میلاو شي زنانه ته میلاو شي قسم دی بادشاهي ده قسم دی چې اختر دی. لوی نعمت دی د الله پاک. ځکه چې د صحت په وخت کې او د صحت په زمانه کې چې انسان کم څه کولی شي نو هغه په بیمارۍ کې عزیزانو نشي کولی. هسې ده که نه بیمارۍ کې هغه نشي کولی. صحت سره زره دی سره زره. صحت د انسان په مثال د سرو زرو دی قیمتي څیز دی او موږ لګیا یو دغه صحت چې دا قیمتي څیز دی دا موږ ضایع کوو. صحت دی نو موږ تاسو کرکټونه دي صحت دی نو موږ تاسو ویډیو ګیمونه دي صحت دی نو موږ تاسو غفلتو کې پراته یو د الله نافرمانۍ کې پراته یو. نو صحت د الله جل شانه عزیزانو لوی نعمت دی. او که زه تاسو ته ووایم چې بیمار سړی چې کله یو سړی بیمار شي دی د معاشرې نه څه شي کټ شي کټ. کله یو سړی بیمار شي دی یو قسم د معاشرې نه کټ شي دی د کټ لایق شي. و کټ کې مناسب دا چې یعنې دی په کټ کې پروت وي او که چېرې هغه د نوکرۍ په تلاش کې لاړ شي
او دا معلومات وشي چې هلکه دا بیمار دی نو څوک یې په نوکرۍ هم ځان سره نه ساتي داسې ده که ملازمت کې یو سړی نه ساتي که یو سړی بیمار شي د دنیا خلک په ملازمت کې ځان سره نه برتې کوي په تجارت کې خلک ځان سره نه برتې کوي او د دنیا نظام نه هغه کټ شي هغه د رشته دارو سره هم چې دی هغه باقي د هغه رشته داري چې تقریبا د هغه ټولو نه کټ شي او هغه له څوک رشته هم نه ورکوي ځکه تاسو خیال کړئ هلکه موږ راغلي یو او ستاسو دا جنۍ خپل رور له غواړو خو هغه د بیمار دی څه بیماري ده د پلانې بیماري ده ورته زه ټیک ته موږ به مشوره وکړو نو چې مشورې ته کښېني ویله بیمار دی نه شي ورکولی نو رشته ور هم څوک نه ورکوي داسې ده د دنیا نه کټ شي د غم خادۍ نه بیمار کټ شي صحت قدر کوئ عزیزانو او د دنیا چې څومره نظام چلی که نه دا ټول صحتمند خلک دی دا څه خلک دی دا صحتمند دي ځکه فکټري چلیږي نو دا ټول چې څومره کار کوي فکټرۍ کې دا ټول صحتمند دي ځکه فکټري چلیږي دا ټول انسانان چې څومره د دنیا نظام چلی دا جهاز چې کوم کسان چلی نو دا صحتمند دي که چېرې هغه بیمار شي نو هغه نه جهاز واغوستی شي سیده که نه کچری دا سړی بیمار شي دا ډیرور بیمار شي دا هغه نه ګاډی واغوستی شي صحت لوی نعمت دی عزیزانو نو ما عرض دا کوو چې صحت کې موږ تاسو غفلت کې پراته یو لیکن په صحت کې عزیزانو غفلت کې مه ورپرېوځئ صحت د الله جل شانه لوی نعمت دی نبی اسلام مبارک فرمایي چې اکثر خلک په دې کې په غفلت کې پراته دي او دویم د الله جل شانه لوی نعمت هغه فراغت دی عزیزانو یعنی ته چې وزګار یې ستا د اوس مصروفیت نشته دا د الله لوی نعمت دی ستا سره اوس ټیم شته ستا سره اوس وخت شته دا د الله جل شانه لوی نعمت دی د انسان لپاره او که زه ووایم الله دې معافي کوي نن سبا مسلمانان وخت او زندگی دا داسې ضایع کوي قسم دی لکه د کچرې غونډه کې کچره چې سړی ضایع کوي کچره پېژنئ کچرې په شانتې لګیا دي خلک وخت ضایع کوي کرکټونو کې لګیا دي صیبه لوبو کې لګیا دي کھیل کود کې لګیا دي تماشو کې لګیا دي په اخباراتو کې خپل وخت ضایع کوي په ګنټو باندې د دنیا والا اخبار ګوري لیکن د الله اخبار چې ذالک من انباء الغیب چې دا د غیب خبرې دي هغه مسلمان هغه نه ګوري دغه هم خبرې دي که نه الله وایي ذالک من انباء الغیب چې دا د غیبو خبرې دي قرآن نو په اخباراتو کې نن مسلمان لګیا دی وخت ضایع کوي په ناولو او قصو کې لګیا دی کتابونو موبایلو کې لګیا دی وخت ضایع کوي په ټي وي کې لګیا دی وخت ضایع کوي فضول ګانې فضول فلمونه او ګنده سوچ د دکانونو په بینچونو باندې ناست دي وخت ضایع کوي مسلمان د لارو په سرونو باندې ناست دي وخت ضایع کوي ولا تقعدوا بكل صراط الله وایي په لارو کې مه کښېنئ په لارو کوڅو کې مه کښېنئ نن مسلمان عزیزانو وخت ضایع کوي او زه تاسو اکثر یو خبره د طالبانو ته کوم زه ټایم پاس د عقل نه خلاص زه اکثر د طالبانو ته دا وایم مدرسه ټایم پاس د عقل نه خلاص ټایم پاس انسان چې دی د عقل نه خلاص د عقل نه که چېرې د عقل وی د به ټایم پاس کوو نه د به ټایم قیمتي کوو وخت به قیمتي کوو زندگی به عزیزانو قیمتي کوله نو ما عرض دا کوو چې د هر سړي سره وخت شته وخت خو شته لیکن د څه دپاره دی د دنیا دپاره دی د پټي دپاره دی د باغ دپاره دی د فصل دپاره دی
زنانه سره وخت شته لیکن د غیبت دپاره دی، د الله د نافرمانۍ دپاره دی، د بازارونو او د مارکیټونو دپاره دی، د الله دپاره وخت نشته مسلمان سره. مسلمان سره وخت شته د روپۍ ګټلو دپاره، روپۍ وګټي، سیر و تفریح دپاره دی عزیزان، چکرې ووایي، خوب وکړي، خوراک وکړي، ذایقې معلومې کړي. هلکه د پلاني هوټل ذایقه داسې ده، بل ورته د هغه ځای نه اواز وکړي و یاره تا د هغه پلاني هوټل هغه ذایقه نه ده لیدلې، هغه داسې ده. جو بل دوست د هغه ځای نه اواز وکړي وایي هلکه د هغه پلاني سي ذایقه. نو مسلمان لګیا دی کرکټونه کوي، مسلمان لګیا دی وخت ضایع کو خوبونو کې، مسلمان لګیا دی عزیزانو وخت ضایع کو په خوراکونو کې او په خوبونو کې. مسلمان لګیا دی ټیم ضایع کو وخت ضایع کو په خپلو ضروریاتو کې، په خوراک کې او په سکار کې او په خوبونو کې او په خپلو ضروریاتو کې مسلمان سره ټیم شته، لیکن د الله دپاره نشته. پوهېږې زما خبره، د الله دپاره ټیم نشته. مړه زه خو شته زه خو وخت دی د رضالت دپاره وخت شته نه مسلمان سره، د الله دپاره وخت نشته. نو معنا زده کوو عزیزانو چې فراغت الصحه والفراغ دا ټول لوی نعمتونه دي د الله پاک. ټیم مه ضایع کوئ، صحت مه ضایع کوئ، فراغت ستا سره ټیم شته، ته مصروفه لا نه یې، دا د الله لوی نعمت دی، د دې قدر وکئ. او دا نعمت یعنی دا وخت او زندگی دا په کیل کود کې مه ضایع کوئ عزیزانو، دا نعمت په کرکټونو کې مه ضایع کوئ عزیزانو، د دنیا په رنګینیانو کې، د دنیا په مزو کې او د دنیا په خوبونو کې او د دنیا په ذایقو کې عزیزانو ټیم مه ضایع کوئ. دا لوی نعمت دی د الله پاک. نو ته لګیا یې موږ زندګي په داسې دوو څیزونو کې ضایع کوو چې د هغې نه د دنیا فایده شته او نه د آخرت فایده شته. په داسې څیزونو کې نن مسلمان لګیا دی وخت ضایع کوي، په داسې څیزونو کې مسلمان لګیا دی نارینه او زنانه وخت ضایع کوي چې د هغې نه دنیا فایده شته او نه د آخرت فایده شته. او کله چې دا نعمت د انسان نه لاړ شي که نه بیا انسان تر دې قدر معلوم شي چې کله یو انسان فارغ وي د ده سره وخت وي او بیا دا زندګي د انسان نه ختم شي، در سره فراغت او مشغولتیا کې مصروف شي، بیا دا انسان افسوس کوي چې کاش دا وخت مې نه ضایع کړی او کاش دا پلانې تعلیم مې حاصل کړی وی، کاش دا پلانې کار مې کړی وی نو څومره ښه به وه، او کاش چې دا پلانې عبادت مې کړی وی نو څومره ښه به وه، او کاش چې دا پلانې علم تعلیم مې حاصل کړی وی نو نن به کروڑپتی وی، کاش دا مې څه کړی دي چې وخت مې ضایع کړی دی. دوستانو سره، مرګرو سره، رشتہ دارو سره، لپنګانو سره، وزګار خیرو سره وخت ضایع کوي مسلمان لګیا دی. نو مسلمان لګیا دی عزیزان، تاسو مو لګیا یو وخت ضایع کوو، مال ضایع کوو، صحت ضایع کوو. او که زه تاسو ته ووایم دا درې څیزونه ستا وجود دی، دا درې څیزونه دا ستا وجود دی، بس دا ستا وجود چې دی که نه دا درې څیزونه دي: زندگی، صحت او درېیم څه شی دی؟ مال. زندگی، صحت او مال، دا درې څیزونه د انسان وجود دی، دا مسلمان لګیا دی ضایع کوي. صحت، وخت، مال، دا درې څیزونه چې کله بنده سره وي دا د ده وجود دی، دا د ده موجود کېدل دي، دا د ده نوم دی، نوم پلانې. څوک دی لکه هغه پلانې چې کله بیمار شي یا مړ شي یا ختم شي نو بیا د ده نوم هم ختم شي، د ده پهچان هم ختم شي. نو ما زده کوو چې موږ تاسو دی دا وخت نه دی، دا زندګي، دا زندگی عزیزانو په کرکټونو کې مه ضایع کوئ، دا په کیل کود کې مه ضایع کوئ. قرآن کې الله فرمایي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. چې د خلکو نه بعض انسانان داسې دي چې هغوی فضول کلام اخلي، فضول څیزونه اخلي، او د دغه څیزونو د اخیستو مقصد دا وي چې خلک د الله نه لرې کړي، د الله د لارې نه خلک غفلت کې واچوي، دا یې مقصد وي. او عام دا آیت چې کله الله جل شانه نازله
نو کله چې د نبی اسلام په زمانه کې قرآن نازلېدو او په خلق په اسلام کې داخلېدل، په نبی اسلام باندې ایمان راوړو، نو ډېر خلک اسلام ته راغلل. نو کافرانو دا سوچ وکړو چې که روزانه دا حالت وي او په دومره لوی تعداد کې دا خلک اسلام ته ځي، نو به کفر ختم شي. نو هغې یو سړی تیار کړو، نضر ابن حارث، چې هغه به سفرې کولې په دغه زمانه کې. نو هغه ته یې وویل چې تاسې چل وکړه، هغه د بهرو ملکونو نه قصو کتابونه راوړل. یعنې د هغې زمانې چې کوم دروغجنې قصې به ویل، دې زمانه کې هم ډېر ګڼ کتابونه د قصو میلاوېږي. نو د قصو کتابونه یې راوړل. د دې دپاره مقصد دا و چې خلک د الله د دین نه څه کړي، لرې کړي. مقصد دا و په هغې کې. نو ځکه لکه وایم دا د هغې زمانې محنت و، دا د هغه زمانې څه محنت و چې خلک په دې طریقه باندې د دین نه څه کوئ، لرې کوئ. اوس دې زمانه کې څه شی، دې زمانه کې کرکټ دی. دې زمانه کې نور هغه کیلونه دي چې په هغې کې نه د دنیا فایده شته او نه پکې د آخرت فایده شته. ویډیو ګیم، ستا په ویډیو ګیم کې څه فایده ده؟ زه ته ماته ووایم. مخکې تاسو ته ما ویلي وو، یو طالب ته ما وی څه کوې هلکه؟ نو ویډیو ګیم کوم. نو ما په ویډیو ګیم کې څه کوې؟ دغه پکې ولمه، دا کافر ولمه. نو ما د موبایل مجاهدي لکه مونږ تاسو د موبایل مجاهدین یو، لاړ شه عملا جهاد ته لاړ شه چې پته دې ولګي سړیه. موبایل کې لګیا دی ټس ټس او ګړب ګډوب او تماچې رامستې ده او خلک ولي. نو ما رستا کوه ځان چې د هغې زمانې ناول، د هغې زمانې قصې کهانیانې چې نضر ابن حارث او اهل باطل، د هغې زمانې اهل باطل دغه د مکې کافر چې هغې به خلک د دین نه په څه طریقې سره لګول، د هغې جدا طریقه کار و. او دې زمانه کې د کفارو د مسلمانانو د دین نه د لرې کولو دپاره دا څو څیزونه هغه وخت کې دي چې په هغې کې یو د کرکټ هم دی. د کرکټ نه دی، دا بلا پکې ده، دا مصیبت پکې دی. نو کفر کوشش کوي عزیزانو چې خلک په لغویاتو کې مصروفه کړي. په لغویاتو کې لغویات پېژنئ، یعنې هغه څیز چې د هغې نه دنیا فایده او نه د آخرت فایده. نو کفر لګیا دی، اهل باطل لګیا دي چې هغه مسلمان په لغویاتو کې مصروف کړي، د دین نه یې لرې کړي. او که زه تاسو ته ووایم که نه چې کرکټ دا د زبردست ګناه سبب ګرځي، د زبردست د لوی ګناهونو سبب دا کرکټ ګرځي نن په دنیا کې. خلک مونځ پرېږدي د هغې د وجې نه. تاسو کله کله خپل د ډېرۍ ګرون وګورئ چې د مازدیګر مانځه په وخت کې مونځ قضا کېدو والی، اهم مونځ، حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى، الله وایي د دې مازدیګر مانځه خاص حفاظت وکړه مسلمانان. نو هغه لګیا دی د مانځه حفاظت نه کوي، هغه دغه حفاظت کوي د بال چې چکرانه ونه وهي، او د دې حفاظت کوي چې چارانه ونه وهي، او د دې حفاظت کوي چې بال وایټ لاړ نه شي، او د دې حفاظت کوي چې هغه 2000 روپۍ چې راوړل شوي دي نو په هغې کې به زما حصه کمه شي. مسلمان په دې کې اړم دی سړی. کرکټ کې لګیا دی، وخت ضایع کوي، مونځ ضایع کوي، مونځ د الله پرده پرېږدي، وخت ضایع کوي، د الله لوی نعمتونه دي دا. او زه تاسو ته ووایم چې کوم څیز د فرایضو نه مسلمان منع کوي، کوم څیز چې مسلمان د فرایضو نه منع کوي دا ناجایز او حرام دي. دا یاد ساتئ چې کوم څیز مسلمان د فرایضو نه منع کړو، کوم څیز مسلمان د مونځ نه رامنع کړي، کوم څیز مسلمان د دینی تعلیم نه رامنع کړي، کوم څیز مسلمان خصوصا د فرایضو نه رامنع کړي، دا څیز حرام دی، ناجایز او ناجایز ګرځي. عزیزان اوس تاسو ته به زه ووایم وګورئ، اسلام نه دی، اسلام تا ته نه د دنیا نقصان درکول غواړي او نه د آخرت نقصان درکول غواړي. دا خبره باندې ځان پوه کوئ. کوم ملګري چې تاسو ناست یئ، تاسو به زما خبرې ته توجه وکړئ، بیا به ستاسو خبره په سمجھ کې راشي. اسلام مسلمان او تا نه د دنیا په تاوان کې اچول غواړي او نه د آخرت په تاوان کې اچول غواړي. دا د اسلام مزاج دی. خلک وایي اسلام
بعض د تعصب مزاج والا خلک چې نو هغې وایي اسلام صرف د مصلي او د تسبو تعلیم ورکوي چې صرف په مصله کښېنه نور هېڅ مه کوه صرف په مصله کښېنه نور هېڅ مه کوه او صرف تسبیح لاس کې راواخله نور هېڅ مه کوه بس وایي اسلام صرف د دې خبرو تعلیم ورکوي نور اسلام کې څه نشته دا د جاهلانو خبرې دي اسلام داسې نه دی عزیزانو بلکې اسلام تا ته اعتدال ښیي اعتدال چې ځان کرکټ هم کوه مونځ له پکې هم لاړ شه مړه کرکټ هم کوه خو پرده پکې هم وساته ښځې پکې مه پرېږده که هلته چې ناستې دي کرکټ هم وکړه لیکن خپل سطر مه کولاوه که مسلمان خپل سطر خو پټ که که نو اوس ته کرکټ کوې نو سطر ولې ښکاره کړې کمقله که نه تاسو ته ووایم چې کرکټ کې سطر پټ شي نو کرکټ به ونه شي لکه ما ته جواب راکوئ چې پوهېږئ که نه که کرکټ کې مثلا سطر پټ شي نو کرکټ به وشي که وبه نه شي دا لبه به وشي که وبه نه شي وبه شي که نه وبه شي نو اسلام تا ته اعتدال ښیي اعتدال درمیانه روي چې ورته مونږ وایو او قرآن کې الله فرمایي یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله تا په تنګۍ کې اچول نه غواړي مړه یعنی دا سوچ مه کوه چې بس اسلام وایي چې الله د تا کرکټ وکړو ته کافر شوي نه نه کرکټ کوه وکړه جایز لبه ده نقصانات شته نقصانات تاسو ته اوس هم چې کرکټ څه نقصانات دي لیکن دومره ده چې بذاتي د الله د کرکټ دا جایز ده اسلام حرام وته نه دی ویلي خو دا حرام چې جوړېږي اسلام چې د کرکټ چې ناجایزه کېږي د دې څو خبرو د وجې نه ناجایزه کېږي عزیزان نو الله په تا باندې تاسو ته ووایم اسلام مسلمان ته د لبې اجازت ورکړی دی څه شي اجازت ورکړی دی د لبې بلکې که زه تاسو ته ووایم چې حدیث شریف کې راځي نبی اسلام مبارک فرمایي چې ان لنفسک علیک حقا ان لنفسک علیک حقا ستا د دې وجود په تا باندې حق دی الله به درنه تپوس کوي دی دا مه ضایع کوه خپل وجود نو که فرض کړه یو سړی بلکل ورزش پرېږدي یو سړی بلکل چې دی هغه د منډې تنډې واړه نه به پرېږدي نو د وجود به خراب شي الله به دې تپوس کوي دی منډه تربه وها کرکټ کوه فټبال کې لتې متې وها منډه تربه وها لیکن اسلام تا ته د کھیل اجازت درکوي په خپله باندې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک کھیل کړی دی په خپله د اختر ورځ وه بخاري شریف حدیث دی د اختر ورځ وه او صحابشي صحابیان دا تور چې تور د حبشي دا یو څو صحابه وو نو هغې نیزې راواغستې او نیزه بازي کوله یعنی نیزې د یو بل سره وهلې او ویشتې او نبي اسلام ته ولاړو او حدیث شریف کې راځي چې نبی اسلام ته وفرمایل خذوا یا بني ارفزه حتى تعلم اليهود والنصارى ان في ديننا فصحى و اے بني ارفزه یعنی د ارفزه قوم زامنو دا لبه کوي څه کوي دا لبه کوي تر دې چې يهوديان او عیسایان ته پته ولګي چې اسلام کې وسعت دی ګورئ اسلام کې څه شی دی چې يهوديان او عیسایان ته ورته پته ولګي چې یعنی اسلام صرف د تسبو او د مصالح حکم نه دی کړی اسلام کې وسعت شته اسلام کې دا اجازه شته چې طلبه وکړي منډه ترړه وي العبوا نبی اسلام مبارک فرمایي لبه کوئ فاني اکره فی دینکم غلظه ځکه چې زه ناخوښوم ستاسو په دین کې سختي چې یعنی بالکل یو سړی تسبیح راوالي او بالکل یو سړی په جومات کې ناست دی او هر وخت چې لبه یې وکړو چې دا یې ناجایزه کار وکړو نه دا خبرې نشته مړه دا ستا وړوکی ذهن دی چې وړوکی سوچ دی دا په خبره پوهېږي نبی علیه السلام په خپله باندې نیزه بازي کړې نشانه بازي کړې دی دا ښه شی موږ نه ولو یا داسې یو شی ولو چې په هغې باندې دا دغه برابر شي دا نښه برابر شي دا په خپله نبی علیه السلام کړې ده لامبو په خپله باندې وهلې ده تیراکي چې ورته وایي منډه یې په خپله باندې نبی علیه السلام وهلې ده منډه مقابله یې کړې ده په منډه کې د خپلې بیبي سره دا ټول په خپله نبی علیه السلام کړي لیکن شرط په دا یې عزیزانو چې کھیل صرف د ټایم پاس نه پاره نه ګوري چې ټایم پاس بلکې د څه دپاره وایي د کھیل مقصد به دا وي چې ستا ته جسماني او تا ته یعنی ستا دماغو ته یو آرام او سکون میلاو شي دا به د کھیل مقصد وي
د منډې او د ترړې مقصد بدای او بیا اسلام ته لبي اصول خودلي اصول 15 اصول اسلام د لبي د پاره خي کچري هغه 15 اصول ستالب کې دي ټیکتا ستالب جایز ده او کني پاره کې یو دا چې یعنی کوم لبه تکي چې پاره کې مخته چې کوم خلک دي چې هغه ته تکلیف نه سمي تکلیف چاته ضرر رسول مقصد پکې نه اگر هغه مثال په مسلم شریف د حدیث نظر کوم چې یو صحابي ناسو په یو لار کې او داسې دا کاڼي دي وړه کاڼي د راغستي وو په لاس باندې سي خو دې سي وشتلې داسې ناسو نبی اسلام مبارک راغی وکلانیه داسې مکوه ځکه چې دا کم کاڼي ته ولې په دې باندې داسې نه خو په دې باندې دشمن قتلولای شي نبی دشمن قتلولای شي او نبی د دین بل څه خدمت کولای شي حال بدل چا سترګو ته ولګي نقصان به ورسې چاته نمبر 1 شک پدای د کېل لپاره یو اصول اسلام دا کوي چې کم کېل مسلمان کوي کم لږ مسلمان کوي چې باغې کې مسلمانان نور خلکو ته صحیح تکلیف نه دویم شرط دا کوي چې کم کېل او لږ مسلمان کوي چې باغې کې ستر نه کولاوي ستر پکې نه کولاوي ځان ودی ته خدای باندې کې کړته نو که ستر پکې کولاوي نو دې سیس ته ګوره استاد بنا جایز ده بیا خواږه کې کټته او خواږه چې هغه جهاد د پاره منډه ولې نه راځي که ستر پکې کولاو نه جایز ده دغرنګ عزیزان اسلام دا شرط کوي چې پاغه کې فرایض نه پاتې کیږي فرایض پکې نه قضا کیږي کچرستان لب کې ستا کې فرایض پاتې کېدل دا نه جایز ده بیا دغرنګ اسلام سلورم دا شرط کوي دا اصول کوي پنځم چې پاغه کې وخت نه ضایع کیږي د مسلمان که وخت پکې ضایع کېدو دا څه شوای شوه دا نه جایز ده دا پنځه اصول مارز دا کو چې همیشه د پاره هغه لبه کوي عزیزانو چې باقي کې د دنیا یا د دین څخه فائدہ خوې کنه د دنیا یا د دین څخه فائدہ خو پکې کنه ساده سړیا او شته داسې باز کې لونه یعنی کرکټ دی مثلا نو باقي کې د دنیا فائدہ شته او د آخرت فائدہ شته څه فائدہ ځکه چې مثلا ستا په دې میدان کې دا کم کلاړیان چې دا سودي شامل وای 12 یا 13 یا 10 غره داسې دي کنه او دغه کسان لګیا دي هغه منډه ترلو کوي دغه کسان لګیا دي په باد پسې منډه وي دغه کسان لګیا دي هغه په چکی پسې منډه وي چکه دغه ته ونه رسي ګورن راځي او دغه کسان لګیا دي هغه خو دې ورزش کوي کنه نو تماشبینه تا څه نه ته خو ناس ستا وجود خرابي ته خو وخت ضایع کوي کنه ته په غنټو باندې ټي وي تناسي د پلاني او پلاني میچ ته وخت ضایع کوي مسلمانانو کوي تا څه میلاو شي هغه لس کسان خو لګیا دي جسمانی آرام او ترسي زمبر د تر نوې تاسو وکړه دې خبره ځان کو کوي مغربي دنیا اهل باطل هغه پوره ژوندۍ کې کود او تماشا جوړ کړی د مسلمانانو خاص کر خپل نه کوي مسلمانانو په وخت کړی ورځ او شپه هغه لګیا دي کې ایجاد کوي چې داسې بس کې موږ ایجاد کو داسې بس لږ ایجاد کو چې مسلمانانو وخت په ځای او ورځ او شپه هغه لګیا دي نوې کېونه متعارف کوي نوې د موبایل کې ویډیو گیم دا پکې د ډزو گیم دا پکې چې نه مثلا دا پکې د چې نه ټوپونو گیم دا پکې الکه د مار گیم او لګیا د مار به دومره کو مار به دومره ورسو زه قسم ده حیرانه به دې خلکو سره دا کله نو کوم ځای راځي نو اهل باطل لګیا دي چې هغه پوره دنیا مسلمانان پکې کود کی اخته کړی او مسلمان ساده دي ساده خدای کنه مسلمان ساده خدای دی اخو زندگی واغسته تاسو زونه واغسته نو خپل زندگی مقصد د دنیا کې د دنیا کرکټ د دنیا فوټبال د دنیا ویډیو گیم دا مسلمان د خپل زندگی مقصد وګرځول کړي ملټي نېشنل کمپنیان چې څومره دي دا مقصد تاسو ته خیر چې دې څه مقصد دی دا غي مقصد دا دی چې په دنیا کې دا سکه متعارف کی دا سکه او دا سلب متعارف کی چې پاره کې یو څو خبرې
نمبر 1 چې ورځې کې زیاتې لګي، سبا کې زیاتې لګي ورځې، او ستا په کرکټ کې ورځې زیاتې لګي. چې ورځې پکې زیاتې لګي د هغې مقصد صحیح چې د هغې مصنوعات زیات خرڅ شي. په لکونو تعداد کې په سټیډیم کې دا خلک ناست دي، هغې څه خوري او څه څکي که نه ستاسو نه تپوس کوم. هغې خوراک هم کوي، هغې سکاک هم کوي. نو د هغې مقصد دا وي چې د هغې صنعت، د هغې صنعتکاري وچلېږي، د هغې څیزونه وچلېږي، د هغې مشروبات خرڅ شي، د غیرو د خوراک څیزونه خرڅ شي، د هغې د ملبوسات خرڅ شي، چې د هغې لپاره ورځ چې هغه کیل متعارف کوي چې په هغې کې ورځې زیاتې لګي. دا کرکټ چې پوره دنیا کې غیر ځکه چې د پوره دنیا معاشي نظام د چا په لاس کې دی؟ ووایي شابه د عیسایانو یعنې د امریکې او د برطانیې په لاس کې دی. د پوره دنیا معاشي نظام د هغې په لاس کې دی ظاهري طور. اوس خو الله وواله خو اوس خو به د سوپر پاور نه سپر پاور امریکا ملیان وواله ملیان پېژنئ تاسو که نه؟ تاسو راته تپوس کوم ملیان پېژنئ؟ سرونه ښکته دي چا جواب نه راځي. ملیان پېژنئ که ملیان وواله امریکا خړسرو دومره غټو پټکو واله غټو جامو واله. نو معارض دا کوم عزیزانو چې د هغې مقصد دا دی چې پوره دنیا معاشي ته خپله غلامه کې غلامه. نو صنعت یعنې څیزونه د هغې خرڅېږي. دغه مه کوئ، سنت مه کوئ، کښېنئ سنت به بیا وروسته ټایم ورکوه چې پوه شئ. نو څیزونه د هغې خرڅېږي، د هغې لپاره هغې هغه کیل متعارف کوي چې په هغې کې ورځې هم زیاتې لګي. دا کرکټ یې ځکه دومره هوا یې وله ورکړې ده چې په هغې کې ورځې هم زیاتې لګي. دویم دا چې تاسو یعنې تحقیق وکړئ، کرکټ باندې 80 ارب ډالر سالانه خرچ کېږي. په کرکټ په لوبې باندې په دنیا کې 80 ارب ډالر دا سالانه خرچ کېږي. که چېرې دغه ډالر غریبانو ته راوځي ستاسو څه خیال دی؟ مسلې به هم شکایت به نه شي وایي. او د یو تحقیق مطابق وایي چې په کال کې 12 لکه ګنټې په پوره کال کې یعنی په پوره 1200 میاشتو کې پوره 12 لکه ګنټې په ټي وي چینل والا باندې په ټي وي چینل باندې چې دا کرکټ چلېږي 12 لکه ګنټې. د هغې فایده چا ته ځي؟ د ټي وي د انکم د هغې فایده چا ته ځي؟ وایي ما ته راځي غیرو ته ځي که نه. 12 لکه ګنټې پوره کال کې دا کرکټ چې دا په ټي وي باندې پوهه کېږي. دا څومره لویه خرچه ده. او د یو سروې مطابق وایي چې په پوره دنیا کې 28 کروڑ انسانان د کرکټ لوبه کوي. 28 کروڑ انسانان. او دا 28 کروڑ انسانان چې د کرکټ لوبه کوي دا په دې باندې په دې 28 کې وایي چې 26 کروڑ داسې دي چې هغه خپله ذاتي خرچه کوي په کرکټ باندې. نو که چېرې د دې 26 کروڑ انسانانو ذاتي خرچه دا معاشري ته راوځي، دا کاروبار ته راوځي، دا مسلمانانو او دا چې غریبانانو ملکونه مسلمان نه صحیح د کافرو غریبانانو ملکونو ته لاړ شي نو فایده به وشي که ونه وایي. او دغرنګې وایي چې د کرکټ دا بجټ چې کوم دی پیش کوي د کرکټ بجټ او د پوره دنیا د غنمو بجټ چې دی که نه دا برابر دی. دومره لوی خرچه په دې لبه باندې کېږي عزیزان. دغرنګې په ورلډ کپ باندې دا ورلډ کپ چې ورته موږ وایو په دې باندې چې څومره خرچه کېږي وایي چې د 4 کالو د ورلډ کپ خرچه که راجمع شي نو په دنیا کې چې څومره مریضان دي د هغې واړه او غټ د هغې ټولو دوایانې به مفتي شي مفتي. او د 4 ورلډ کپونو خرچه که راجمع شي نو وایي چې په دنیا کې 40 یعنی 40 د کینسر اسپتالونو په هغې باندې جوړ شي. صرف د 15 کالو خبره کوم. اوس تاسو پسې بیا زه د کم زمانې نه د 1877 نه دا لبه شروع ده. د 1877 نه دا 2021 روان دی. دا څومره لویه خرچه په دې باندې کېږي سړیه، څه فایده یې ده ځه. او دغرنګې وایي چې د 4 ورلډ کپونو خرچه که راجمع شي نو څومره د عرب ځمکه د عرب چې هغې کښتکاري نه کېږي دغه ټوله د عرب صحراګانې چې دي که نه دا به د کاشت قابلې جوړې کړی شي په دې خرچه باندې. او دغرنګې د 4 ورلډ کپونو خرچه یا د 15 ورلډ کپونو خرچه که راجمع کړی شي
نو وایي چې د څلوېښتو ملکونو د پاکستان غوندې ملکونو قرضه به ختمېږي، دومره لوی خرچه په دې باندې کېږي. دا څومره دا به الله جواب به ورکوئ که نه به ورکوئ مسلمانانو؟ او دا دومره لوی خرچه چې په دې باندې کېږي، او وایي چې د یو ورلډ کپ او د یو کرکټ دا ورلډ کپ چې کله کېږي، نو وایي چې په دې ورلډ کپ په دوران کې چې څومره شراب څښل کېږي په دنیا کې، دا خلک چې یعنې دا کم چې راځي یا ناس خلک دي یا په دغې چې هغه یعنې په دې سټیډیم کې دا ناس خلک وایي چې دې څومره شراب څښي، نو په پوره کال کې د برطانیې خلک دومره شراب نه څښي څومره چې په دې یو ورلډ کپ په زمانه کې چې هغه څښل کېږي. دا څومره خرچه ده. او مارس دا کوو چې د دې نه علاوه که چېرې موږ وګورو په دې سیس کې د مسلمانانو وخت لګیا دی عزیزانو، د عام شهریانو څومره وخت په دې کې ضایع کېږي. عام شهریانو وایي یو د یو سروې مطابق وایي چې د ورلډ کپ په دوران کې د عامو شهریانو، د عامو تماشبینو او د عامو ناستو یا د عامو شهریانو دومره وخت ضایع کېږي لکه پوره دنیا چې نیمه میاشت چوټي وکړي په کاروبار کې. پوره دنیا نیمه میاشت یعنې 15 ورځې پوره دنیا کې کاروبار بند شي. دومره لوی نقصان چې دی نو په دې سیس کې کېږي. څه فایده شته؟ د دې ټولو اخراجاتو حساب کتاب به الله له ورکوئ که نه ورکوئ مسلمانانو؟ ته چې بله ورځ ګډېدي او تا چې بله ورځ ډزې کولې ټا ټو ټي او ټس ټس او شیدې او لزوو او شوپړی د هغه ځای نه راولو، ګولۍ د دې ځای نه پرېږدم او ډز د هغه ځای نه کوم، هلکه مشین ګولۍ ورخېږوم. دا حساب به الله نه ورکوې. ستا نه به ستا د زندګۍ، ستا نه به ستا د مال، ستا نه به ستا د صحت، د دې ټولو تپوس به کېږي مسلمانان. ستا نه د وخت د یو منټ به تپوس کېږي. ته بندۍ بنده، ته آزاد نه یې، ته د الله بنده یې. ستا نه به دې ټولو تپوس کېږي. دا به الله له حساب ورکوي د خدای بنده. او بیا د شکست په صورت کې الله دې معافي کوي. څومره کنځلې کېږي. کنځل کول خو که هغه غیر مسلم دی. زه د خپلې طالبانو ته اکثر وایم زه فیسبوک او داسې زونه په دې باندې وجه باندې بالکل قطعا نه استعمالوم چې کله هم کولاو کې نو بس یو سیاسي سړی راغستی په هغه د خنزیر سر لګولی. مسلمانه ته چې په کم لاس باندې په یو سړي پورې د خنزیر سر ولګې الله ته به څه جواب ورکړې؟ تا خو خپل برید باندې لاس و او شی دې راواغست د خنزیر سر دې یو مسلمان پورې ولګو. تا خو یو سپي سر راواغست، تا د مسلمان په یا د کافر دې ولې نه، تا د یو سړي په یعنې د انسان په تنه پورې د خنزیر او د بیزې سر میلاو کړو. ته به الله ته څه جواب ورکړې؟ ځه ته به مرې نو؟ دا فریاد موږ چا ته څوک نه پوهېږي په خبره باندې. نو مارس دا کوم عزیزانو چې دې ټولو څیزونو به بیا چې خاص کر وویلي هغه څومره کنځل کوي، څومره کنځل دغې کلاړیانو ته کېږي. د ښځې کنځل، د بیبي کنځل، د لور کنځل، او چې وګټي نو پوره پاکستان لګیا دی او پوره دنیا لګیا ده او ګډېږي ورته. دا ټوله فضل خرچي نه ده. او دا ټول قوم چې دا دومره لویه خرچه کوي چې تاسو ته ما د هغې ذکر وکړو ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین. دا ټول انسانان او دا ټول مبذرین چې دا فضل خرچه دي دا شیطان ورونه نه ګرځي. ورونه ته دا غواړې چې د شیطان ورور جوړ شي، لکه موږ دا غواړو چې موږ د شیطان ورور شو. څوک خو دا نه غواړي که زه د شیطان ورور وګرځم. زه خو د سپین دادارو ځان خوښوم چې سپین دادا ورور وي، او زه خو دا خوښوم چې د تور لالا ورور وي، او زه خو دا خوښوم چې د عبدالله او د پلاني او د پلاني او د عمر ورور وي. شیطان ورور څوک نه خوښوي. دا دومره فضل خرچي چې بنده کوي داسې چل کېږي دا شیطان ورونه ګرځي. زه نه یم الله وایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دا شیطان ورونه دی الله وایي. او بیا بې پرده زنانه دغې میدان ته راتلل، د پردې جنازه پکې وځي، د غیر محرم نارینو او زنانو اختلاط پکې کېږي، او د دغې کرکټ د وجې نه مونځ ضایع کېږي، د مسلمان وخت ضایع کېږي، فرایض ضایع کېږي، عبث کار کې مسلمان مصروف دی، د ټي وي سره او د موبایل سره پکې محبت زیاتېږي. ما ته بله ورځ یو طالب وښووی یو سړی نو هغه چې یو پکې وګټي هغه پاسې د 500 روپو لوټونو چکه د دومره چکه
هغه ټس 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 په ټي باندې لګیا دی بدبخت تمقل په ټي باندې لګیا دی هم دغه سړی چې په جماعت وته مونږ وایي 1000 روپۍ ورکنه ورکړي یره کدي سیده کنه ته 500 روپۍ دومره ګېډۍ قوده وته وایي مزه قوده پیژنې یا ګېډۍ وایي مزه ګېډۍ نه پیژنې څه وته وایي مزه بل څه شو دا سب خوششه دومره ګېډۍ هغه راستي دا نو په ټي باندې لګیا دی په ټي باندې شی ورو مې دا ډېر په جذبه کې دی الله دې تاسو معاف مارس دا کوه ځان په کرکټونو باندې خپل وخت مزایا کوي صحت وخت مان دا د الله لوی نعمت ته چرته ځان له آخرت خکې چرته خپل آخرت جوړ کړي چرته الله سره تعلق په مضبوط کړي او بیا خاص کر دا پتنګ بازیان شوي چې بس په کوټه باندې ولاړل او شی دی ولله او راکاږي نو کوم مور پلان نه شي هغه جنې غواړي نو هغه دې سکار کوي پتنګونه ولوسي هغه څو جنې کوي یا هغه سره وسو کوم خادي وکي یا هغه سره د عقل خبرې لکه لوی شوی دومره ګیره او پتنګ وسره دی هغه ولوسي د شي زونه خرافات او ممتاز نظام وساتو الله تبارک وتعالى دې ممتاز تمام مسلمانانو ته د صحیح ژوندۍ لپاره توفیق راکړي واخر دعوانا